بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ناظرین، میں آپ سب کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان ذہین خان. آج ہم بات کریں گے مولانا کے سب سے چھوٹے بیٹے مولانا نصر محمود کے حوالے سے کہ حالیہ دنوں میں ان کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا اور جو حالات ان کو درپیش ہوئے وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل تردید ہے. لیکن اس پر سب نے بات کی، سینٹ میں بھی اس پر بات ہوئی، قومی اسمبلی میں اس پر بات ہوئی، لیکن مولانا نے اب تک اس پر خاموشی اختیار کی تھی. لیکن آخر کار مولانا نے اپنی خاموشی توڑ ڈالی اور اپنے بیٹے کے حق میں بول پڑے. آئیے مولانا نے کیا کہا ہے پشتو زبان میں، ہمارے ساتھ چلیے سب اس کو سنتے ہیں اور لازمی ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کو آگے شیئر کریں. وما باندې دا دومره خودکش دماکې چا وکړې زما په یو ځای باندې درې حملې شوي دي او ناکامې شوي دي. مونږ په غلي یو، هغه دومره هغې ته پروپاګنډه نه ده ورکړې. زما د ورور په کور باندې راکټ راویستلی شوي دي او اوس دا خو تازه واقعه ده د اسجد چې دا وشوه او دا هم مونږ داسې هایلایټ کوله نه، خو چونکې سینټ کې په دې باندې خبرې وشوې او په قومي اسمبلي کې خبرې پرې شوي دي، نو دې وجه نه لږ په میډیا کې د هغې پروفایل اوچت شو. دا موږ ته څه شي سزا راکوي؟ حضرت موږ خو د اسلام خبره کوو او جمعیت خو د نن پارټۍ نه ده جي. جمعیت علماء اسلام د پاکستان په قیام کې کردار ده. جمعیت علماء په برصغیر په آزادۍ کې کردار ده او د جهاد لاره د اسلام او د اعلاء کلمت الله لاره خو دنیا ته جمعیت علماء ښودلی ده. دا خلک چې د اسلام خبره کوي دوی خو د اسلام زده کړی زموږ نه ده جي. اوس دوی د اسلام شارحین وګرځېدل، دوی به د اسلام تعبیرات کوي او موږ به د هغې پیروي کوو. او یا دا چې دا بتخوره خلک دي، له ټیکېدارانو پیسې اخلي، له خانانو پیسې اخلي، کاروباري طبقې نه پیسې اخلي او علماو نه پیسې اخلي. مدارسو نه مطالبې کوي، هغه مدارس چې خواران زندگی په چندو تېروي، په فقر تېروي او دا علم دین خدمت کوي، له هغو نه یې غواړي. موږ نه هم دغه توقع ده چې دوی به موږ نه بتې اخلي چې بته ورکم بیا زه مسلمان یم او که بته مې ور نه کړه بیا زه واجب القتل یم. دا اسلام دی، دوی دغه دوی پوهه ده، دغه دوی سطحه ده، دغه دوی حیثیت.